بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وخت منګه د سعودي عرب د مشهور خار د کیپټل سټي ریاض نه راوتیو او ان شاء الله تعالی منګ بزو مکه مکرمه ته د عمره د ادایګۍ لپاره. ان شاء الله تعالی زمونږ به طائف کې به زمونږ د بازي ملګرو سره سټې وي، سلام به وي، بیا د غزینه به حرام کې ان شاء الله حرم ته ځو. ریاض نه چې راوتیو تقریبا داسې 25 منټه وشو چې بهترین باران دی، ځای په ځای باندې ښایسته باران وریږي. مکه کې هم باران وریږي، باران رحمت الحمدلله. او د هغې سره سره په مدینه کې یو ځای بل ځای خواوشا ښایسته ښایسته بارانونه وریږي. ما د عمرې سفر وچونکي په دې وجه باندې ما چې ملګرو سلام وکم، ملګري به خپل ضروریات د چا ضروریاتي دعا درخواست به لازمن کوي. که زمونږ څه وسي چونکې زمونږ یو تعلق دی د احبابو د استاذۍ شاګردي هم یو تعلق دی. په دې غرض باندې مونږ ویل ملګرو ته به دعاګانې وکړو او انشاءالله تعالی څومره ملګري چې زمونږ سره خاص کر زما سره په دې فرینډ لیسټ کې دي او یا په دې پیج کې څومره دي خصوصي طور باندې دوی ته هم دعاګانې کوو. الله رب العالمین دی څومره چې زمونږ د پیج د فالورز دي ملګري دي، الله دې ټولو ته د عمرې سعادت ورکړي او الله دې ټولو له د حج توفیق ورکړي. د هغې سره سره څومره چې د دې ملګرو ضروریات دي، چونکې سفر کې یو د سفر دعاګانې وي قبلیږي او بیا خاص کر حرمینو کې هم دعاګانې قبلیږي. الله رب العالمین دې زمونږ د دعاګانې قبول کړي. تاسو هم دعاګانې وکړئ چې الله موږ هم مستجاب الدعوات وګرځوي په دې ځای کې او دعاګانې زمونږ قبول شي. انشاءالله تعالی هم تاسو ته به دعاګانې کوو. دا وخت منګه تقریبا داسې 150-160 کیلومتر کې به منګه طائف ته رسو. طائف کې بیا سیلی کبیر چې کوم غزې کې میقات دی د غزې نه به انشاءالله تعالی منګه ځو. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. ډېرو ملګرو د دعا درخواستونه کړي دي. په دې دوران کې که زه د ملګرو نومونه اخلم نو شاید د بعضې ملګرو نومونه والو د بعضې ملګرو نومونه پاتې شي، بیا به ګرانېږي، څه ملګري به خفه کېږي. لہذا ټولو ملګرو چې چا هم د دعا درخواست کړی دی هغوی الله ته دس په دعا وي چې الہ العالمین د هغوی جمله ضروریات پوره کړي. د هغوی څه بیماریانې هیلث ایشوز دي الله دې د هغوی هغه بیماري دي الله ولې ښې کړي. د هغې سره سره الله رب العالمین ډېر ملګرو د جابونو دپاره دعاګانې کړي دي. او یو ملګری و چې هغه راته بار بار وایي، بار بار جنید بھائی اسپندیار حاجي صاحب زیاتې ملګري خو بار بار راته ویل چې ملګرو ته مه وایه ماته هم چې الله له ښه جاب راکړي. ټول ملګري هغوی ته دعا م وکړئ، الله دې زموږ د دعا د هغوی دپاره قبول کړي. مهربان رب الله دې له ښایسته جاب ورکړي. نورو ډېرو ملګرو د دعا درخواستونه کړي دي. زموږ یو بل ملګری دی او د هغه بې شماره قرضونه دي، په کروړاو په اندازه په هغه باندې قرضونه دي. نو ټولو ملګرو ته مې دا درخواست دی چې دغه ملګري ته خصوصي دعا وکړي چې الله العالمین هغوی د قرضونو د بوج نه خلاص کړي. د هغې سره سره ما د کمنټس هم چونکې ما ته په نظر نه راځي، په خپله باندې لګیا یم او په خپله باندې زه د لایو کوم باران هم دی، تاسو به په نظر باندې راځي. ما دلته نږدې نیولی موبایل نو زه کمنټس هم نشم کدی، خو ما ته اندازه لګي ډېر ملګري د دعا درخواست کوي. نو الله رب العالمین دې د ټولې دعاګانې قبوله منظور کړي. او خصوصي طور باندې چونکې عبادت له موږ روان یو نو ما ته 2 دعاګانې ملګري وکړي، بلکې 3 دعاګانې راته وکړي. یو دعا راته وکړي چې الله تعالی د بهترین عبادت، د ویریا عبادت او د اخلاص سره د عبادت توفیق راکړي. دویم نمبر دا چې هغه ځای کې څومره دعاګانې زه د ځان دپاره، د پاکستان دپاره، د اسلام دپاره، د امت مسلمه دپاره، د اسلامي تحریک دپاره، د خپلو مشرانو قایدینو دپاره او دارنګې د عالم اسلام دپاره او د خپلو خوږو دوستانو دپاره چې څومره دعاګانې زه کومه، نو دا به نه ته دعا وکړي چې الله دا دعاګانې هم زما قبول کړي. او د هغې سره سره زما د روغ صحت دپاره هم دعاګانې وکړي چې الله ما له روغ صحت راکړي، زما د ټول ملګرو له انشاءالله تعالی د دین د خدمت په شریکه باندې کوو. نو دغه دعاګانو درخواست زما تاسو ته دی او نور انشاءالله تعالی زه به کوشش کوم چې کېنه ما څومره کمنټس راغلي دي زه به د دې هر یو ملګري دا درخواستونه به زه ګورم او هر یو ته به دعا کوم. د هغې وجه دا ده ما چې کله په 2019 کې کله عمرې له راغلی وم نو په 2019 کې چې ما کوم عمره کړې وه نو په هغې کې به چې ما څوک اړو خوښ نه و هغه به راته مخامخ ودرېدو، دعاګانې به راته کولې. په دې وخت کې ما ته شیخ الاسلام حضرت مولانا ډاکټر محمد اسماعیل صاحب مخې ته ودرېدو
او هغوی د 13 ورځو کې حرم ته راغلي وو. ما ته د حرم نه میسج وکړو چې هلکه اصلاحي څه چل دی کړی دی چې زه څنګه لاس الله ته اوچتوم نو مخامخ تا پټکې والي چوغه دې اچولي او مخامخ په نظر کې ما ته راشي. نو کله چې استادانو شاګردانو ته ملګرو ته دعا کوم، خاص کر د فهم قرآن کلاسونو استادانو ته فورا د تاسو په نظر باندې راځئ. ما ورته ویل شاید دا زما ډېره مینه وي، محبت وي ستاسو د اخلاص. نن چې ما څنګه موبایل کولاو کو نو محترم سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب هغه ته مخامخ ودرېدو او ملنګ ته عاجزتم دعا وکړي چې الله رب العالمین د هغوی په ژوند کې خیر برکت واچي، والله د امت دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. د هغې سره سره حضرت شیخ مولانا محمد اسماعیل صاحب هغه مخامخ مادیس ته ودرېږي. زه هغوی ته هم دعا کوم چې الله رب العالمین مبلغ اسلام له روغ صحت او د دین د خدمت په عالمي سطح باندې توفیق ورکړي. نور ډېر ملګري دي، خو د هغوی نومونه چونکې ځکه نه عالمه چې هغه ملګري دي. البته زمونږ چې کوم محسن دی زمونږ مربي دی حضرت مولانا عبیدالله خلیل صاحب زما مشر ورور دی، هغوی ته به خصوصي دعاګانې کوئ چونکې هغه زمونږ سرپرست دی. زمونږ دا ټول کار د تربیت ټول هغوی د وجې نه دی، هغوی زمونږ دا تربیت کوي، هغوی ته به خصوصي دعاګانې کوئ. زما والدین به هم دعاګانو کې یاد ساتي. نور ملګري خو ډېر زیات دي، البته په زړه کې مې یی دا ټیم تاسو کتی شي ما ته خو د علاقې نه دي معلومې، تاسو باندې که زه لږ سیل هم وکړمه ځکه چې ما ته سفر را په غاړه دی. ډېر عمر زه تاسو ته درسونه کومه، بیزي م ساتم، نن به تاسو ما هم بیزي ساتئ، ما سره به یی او زما سره دې ملګرو تعارف کومه. دا زما سره نظام به دی، زما خوری دی او زما سره انشاءالله عمرې له روان دي، دته هم دعا کوئ. او دا حاجي اورنګزیب صاحب زما اوښی دی، زما خالزاد دی، تروزی مې دی. نو دلته کې دي سعودي عرب کې دواړه مزدوري کوي، خپل محنت کوي. نو چونکې زما دا ټول خدمت نور ډېر ملګري زمونږ د کلي ډېر ملګري نور خو اوس فلحال زما سره په خدمت کې دوی دي. د دې ته هم خصوصي دعاګانې وکړئ، زما سره عمره به هم کړي چې الله تعالی د دې مشکلات په سعودي عرب کې خاص کر حل کړي، ځکه د دې غریبو ولسو زمونږ د پاکستان د نوجوانانو ډېر زیات مسایل، ډېر مشکلات دي، د اقامو مسایل یې ورسره، د ویزو مسایل، بې شماره مسایل. الله رب العالمین د ټولې مسلې دوی حل کړي، روغ صحت دی الله وله ورکړي، کورونو حفاظت دی وکړي. او دوه نمبر خدا را چې زه چونکې خصوصي تر باندې راغلی یم، د دې ملګرو سره ما ملاقاتونه هم دي. دې ځکه زمونږ د کلي د علاقې خاص کر د شاټۍ درې او د تنګي او د هغې سره د ماڼوګي ستانهدارو او د جماعت مشران ملګري دلته راغلل، زما خواله مینه محبت یې راله راکړل او به زه په دعاګانو مجبور کړی یم چې هر یو کس زه ډېره دعاګانې کومه. موږ دومره خلک نه یو، خو دې خلکو موږ له ډېره زیاته مینه راکړله، ډېر محبت یې موږ له راکړو. نو دې له به دعاګانې کوئ چې ډېر زیات موږ سره مسافر احساس ځکه نه و، موږ مسافر نه ولیدلی، خو خاص کر شمیسي کې چې ما دا ځوانان ما بېګایو ملګري ته وویلو چې یاره په دې شمیسي کې به دې جوماتونو کې دا خلک منځونه کوي او دا ګیر چاپېره د پښتانه دي او یا پنجابیان دي، ټول نوجوانان دي. او کوم چې نوجوان راځي نو دا میډیکل پاس راځي، لکه میډیکلی فټ خلک راځي دلته، خپلې ځوانۍ یې په دې ځای کې وقف کړي دي او خپل رزق حلال رزق دپاره الله به 10 لکه یې 10 لکه څه شی د ډېر زیات دي. په دې یو ښار د شمیسي په ښار کې تاسو نظر ولرئ چې څومره خلک محنت مزدوري کوي، ډېر ملګري دي. یو ملګری یادول زه بیا وایم چې ما ته ګرانېږي بهر تقدیر دا څومره ملګري چې زما اوس فلحال لا زما د پروګرام ګوري، دې لپاره هم دعاګانې کوم. سعودي عرب کې ښایسته باران دی، مزیدار باران دی. زه به صرف دا ووایم دا زما جذبات دي ستاسو سره شیر کومه چې په لار باندې زه روان یم او د ریاض نه راوتي او طایف کې طایف ځان له یو ډېر بهترین په دې باندې موږ تفاعل نیسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په خاطر باندې راغلی طایف ته، د حبیب مسعود عبد یالیل د دې 3 کسانو خاله راغلی او 3 د ملاقات نه انکار وکړو او په اخر کې په کاڼو باندې وویشتو دوی او رسول الله له لها کو او نبی کریم سلام راغی او د دعوت په سلسله کې دا ټول زخمونه برداشت کړل. نن اسلام په ټول جزیرة العرب باندې او په عالم اسلام کې او په ټول دنیا کې په 2م نمبر باندې هغه خور مذهب دی د عیسایت نه وروستو. د هغې سره سره طایف زموږ د رسول الله مبارک وسلم په بنو سعد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې وخت تېره کړی دی، ماشوموالی تېره کړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچپن یادونه دي، هغه ځای به زو پاکه خاوره ده، انشاءالله د هغې زیارت به هم ستاسو سره کومه. 2م نمبر دا ده چې موږ مکې مکرمې ته ځو. مکه خو هغه ځمکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا مکه انک لخیر ارض الله الی، ای مکې په مخ د ځمکه کې د ټول نه محبوبه ځمکه ما ته ته یې، هغه د رسول الله مبارک ښار له ځو. او بیا نبی علیه صلات وسلام ویلو چې که زه چا نه ایستلی نو ما خرجتو کې زه به ستانه نه یې وتلی. داسې بهترین ښار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښار دی
ان شاء الله د رسول الله او د جانان روزي زیارت ته به هم زو استاد سلام به ان شاء الله د ټولو سلام به د رسول الله مبارک پر روزه باندې ویما نو هلته به هم زو استاد سلام برسوم زبلی شوی قوم ملت د پاکستان سلام خصوصي او د اهل پاکستان سلام د خصوصي رسومه ان شاء الله د پاکستان د سالمیت د لپاره دغه د پرمختګ د لپاره دغه د ترقی د لپاره به دعاګانې کوو ځکه زمونږ وطن دی موږ له مینه راکړل دا موږ له محبت راکړی دی موږ په دې کې خپل خړپوسي خباړې پکې کړې دي موږ په خپل ځواني روانه ده بچپن پکې زمونږ تیر شوی دی نو هلته به ان شاء الله زو دې سره سره چونکې باران دی او تاسو ته پته ده چې کله باران وریږي په بدء نزول المطر د باران په ابتدا کې دعاګانې قبليږي او بل حدیث کې راځي په ظهر الغیب کله چې څوک نه یو څوک چاله دعاګانې کوي زما اندازې مطابق تقریبا چې امجد صاحب راغی نو دعا بالکل دعا ورته کوي نو زبا ټول د دعاګانو کوم نو دا د دعاګانو د قبلېدو ټیم دی ان شاء الله زستا سو کمنټس د مرزمه چې کم ملګری لایو دي د دعا درخواست کې زبستا سو دعاګانې به کوم درته دی وخت زما توجه الله سره برابر ده چې زه په دې ټیم کې وایم چې الله زما د فریاد واوري باران وریږي سفر د مبارک سفر دی امجد صاحب اکسفورد اکیډمي والا دعا درخواست کو الله تعالی دې چونکې بیماران دي الله دې ولا استقامت ورکړي الله تعالی دې ورله روغ صحت ورکړي او داغه سره سره بلال همدرد بھائی دعا درخواست کې الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي الله دې ټول درخواستونه قبول کړي او حسین شاه بھائی د دعا درخواست کړي الله تعالی دې ټول حاجتونه پوره کړي ډېر ملګری دعاګانې غواړي الله تعالی دې د ټولو حاجتونه پوره کړي الله دې روغ صحتونه ټول لور کړي دا د باران نظاره ده او شعیب بھائی دعا درخواست کړی دی الله رب العالمین دې د هغوی دعاګانې قبول کړي او عبدالرحیم همدرد دی او فدا محمد صاحب دی د هغوی دعاګانې درخواست کړه الله تعالی دې ورله په ژوند کې خیر برکت واچي صلاح الدین عثماني دی عبدالرحمن بھائی دی فواد صافی بھائی ملک مقبول صاحب سلیم علی صاحب او شاکر علی صاحب دعا درخواستونه وکړل الله تعالی څومره د دې حاجتونه دي الله ټول حاجتونه پوره کړي علی بذات صدور غنی رحمان دی محمد احمد دی شاکر علی دی او فضل الرحمن اکبر علی توحیدی شلمانی سید طارق علی شاه محمد الیاس جمال خان فواد صفی او دې ملګرو د دعا درخواست کړی دی ډېر ملګري زما داسې دي چې هغوی بیماران دي فواد بھائی د دې ملګری بیمار دی زمونږ محترم خوږ پرنسپل صاحب پروفیسر بخونیر صاحب هغه د صحت دپاره دعا درخواست کړی دی هغوی ته هم دعاګانې کوو عبدالمنان اکبر علی توحیدی او خان شهزاده محمد حمزه خان او بالکل قبول دي دعا درته کوو الله دې خوشحاله ساته او صلاح الدین قاسم عمر خطاب عمران الدین عرفی خان عرفان بھائی رحمان سید فدا محمد عزیز اللہ خان میزان الرحمن محمد رؤوف